العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. امام بخاری رحمه الله مختصر ترجمه تما بیان کړو. تفصیلی به په مقدمه د بخاری کې د نور رسالو کې به ډیر وخت لري. امام بخاری په خپل وی رحمه الله نن د بخاری بیان کو د کتاب وصف د بخاری نوم د کتاب سره احادیث پکې سمره دي شرط یې سره او غرض یې سره. تاسو کوی د بخاری نوم سره د کتاب د بخاری اشمیر د احادیث مالک نظام د امام بخاری د دې کتاب نوم دی الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. تم رخل نوم الجامع الصحيح المسند المختصر الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. دا د بخاری د دې کتاب نوم دی چې موږ شروع کوو. الحمدلله په یو لفظ کې خبرو ته اشاره الجامع کې دې ته اشاره چې دا جامع د فنون ثمانیه او د احادیث کې دې کې اتفنا د احادیث راغلي دي. دا چې جامع کتاب نشته په احادیث کې لکه بخاری. کچکول د علم باغ د علم هر قسمه ګلان او بوټي او میوه پکې شته. الصحیح کې اشاره ده چې ټول احادیث صحیح دي اټول امت ورته صحیح وایي. ضعیف حدیث پکې نشته. اتفق على صحته الانام. ټول علماء د اهل سنت متفق دي په صحت د کتاب د حدیث د بخاری. ما صحیح المسند مسند معنا کتاب وضع د پاره د حدیث مرفوع او متصله. مسند حدیث ته چې مرفوع متصل وي رسول الله تعالی الصلاۃ والسلام. بعضی کې موقوفات او مقطوعات ته اشاره کړي ده خو طبعا موقوفات احادیث د صحابه کرام ته وي او مقطوعات احادیث د تابعین ته وي. نو داغي اقوال لاغي مسائل کله په ابواب او تراجم کې ذکر کی یا بلا سند ذکر کی ناغه طبعا داغلی کتاب وضع دے دا پارا دا حدیث مرفوع او متصل او دا سید الکائنات المختصر مشتمل پټول حدیث صحیحونه دے د انتخاب کړي ده. دیوی ما د شپږو لاکو احادیثونه د دې احادیث انتخاب کړي او ما چې پریخي هغه د دین ډیر دي وما ترکته فهو اکثر. نو دې کتاب کې د شپږو لاکو احادیثونه انتخاب د دې موجوده احادیث شوی دي. نو المختصر ده دې کې سړي امور د رسول الله خبره او واقعات امر عام ده احوال د رسول الله شؤون د حضور پاک
وسننه او داغه جن طریقې او آداب وایامه داغه جهادونو د سیرت مطهره بیان امور عام شو کا عقائد بھی کہ عبادات بھی کہ نور خبریں او سنن آداب او ایام واقعات دا جند دا غزوات و جهادنا او شمائل کریمه دا رسول اللہ علیہ السلام دا تردیم چکم محبت سرا عجم دا حضور دا دین خدمت کرده دو مر عربو نده کرده دا عجمی ده دا بخارا استاس دا ملک سرا خودم را خدمت کرده چه دو مر عربو نده کرده نو الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه بعض عربو کې د قومیت خبرې د جاهلان مونږ عربي نو لبنان کې یو بس کې روان لما ورته چې کوم عربو او کارنامي کړی هغه چرته عربیت نه یاد کړی چې عربي لکه ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت عثمان دا ملکونه چې فتح او دا چې تاسو په عربیت فخر کوئ نو سم کړی ستنام نه جوړ کړی او ملکونه درنه خلق واغشتل او ذلیل شوی د قومیت په قومیت قوم څه شي ده خرابه کټه ټوله دغه هغه په عجمو کې داسې گزارې والا سړي ترشي لکه بخاری ما ته نن گزارې والا زماره قومیت دا چې د جاهلیت دغه دعوها فإنها منتنا حضور پاک وای قومیت دا ناروی دا جاهلیت داوی مردار چقدر جمال ناسان پده غرق شو او دیر عرب من عربی نحن العرب ولا عزت الا للعرب عبازین کی لا الہ والعزت للعرب کمیونس مزاج نمائے چچا کارونا کردی اغی پا عربیت فخرنا رکڑی اغی پا اسلام ابون الاسلام و امون الاسلام او چلا تاسو پسوائنو تاسو سوکرل جانے ماغم بارمل کی جوڑے گی تسلیم بارمل کی جوڑے گی نسشن جوڑ ندار جاہلی نا پختن آلکا پختن سشن کرے دے زمان دا خبر خوخی نی نو امام بخاری رحمہ اللہ الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه نچ احادیث مبارک پکې د مرادی د شپږو لاکو انتخاب وکړ امام بخاری ما چې د خپل کتاب لیکل شپږ کاله مې دې کې تیر کړل او هر حدیث او باب چې مې خېله مخکې مې استخاره کړل او غسل مې کړل او برکات مې کړل او زما د خدای په منځ کې مې حجت وګرځولې چې خو یقین مې پر راغلی چې دا حدیث صحیح دی نو مالي لیکل حافظ ابن حجر وای شروع یې د مسجد حرام نه کړی دا اخیری تمییز دوباره صفای په مسجد نبوي کې کړی د ریاض الجنت کې د خبر د مصطفی او د منبر د په منځ کې دی د ریاض الجنت حافظ ابن کثیر وی طالب دی چې چرته پچا مشکلات راغلي او بخاری شریف لسته دی خدای د دې په توسل سره په قرائت سره خدای هغه مشکلات حل کړي یستسقى بقراءته الغمام باران په خلق وړي پلستوي دا توسل بالاعمال الصالحه ټول احادیث پکې څومره دي صحیح احادیث مرفوعه سره د تکرار او زره درسه و ونوي دا حافظ ابن حجر وای فتح البارک
وزر 390 7,397 تعلیقاً چی ورته اشاره کی تعلیق دیزوی چی مبدا دا سند نی ذکر ندریس جال لسو یو سلویختی پکی او دا مطابعات پا طریقہ چی حدیث مرفوعی ذکر اشاره کی استابو فلان عن فلان مطابو فلان عن فلان مطابعات پا حدیث مرفوعی کی 330 نو حدیث صحیحہ مکررہ وزر 319 تعلیقات پکی 1,140 مطابعات پکی 340 مجموعہ حدیث مرفوعہ پکی سرد معلقات و مطابعاتنا 9,088 9,087 اور موقوفات مقطوعات پکې څومره دي یعنی احادیث غیر مرفوعه د نبی کریم نه د صحابه کرام او د تابعین او اعلام موقوفات او مقطوعات پکې 1608 16,008 زمون دی نسخه ہندوستانی کی بعد نسخوں کے اختلاف دیکھی کتابونه دا کتاب الایمان مثلا کتاب الحیض کتاب الاذان دا درې اتیا کتاب دي نو شمیر دا کتبو پکی 3 اتیا دي 83 او ابواب او تراجم زمون دی نسخه کی 3,890 3,890 ابواب دا سه معلومات لپاره ټایم کې د دې یادول څه ضروری نه 3,890 نسخه څومره دي د بخاری دغه په خوا خو چاپخانه نه وي او مسلسل به درس شاگردان 90,000 دی 90,000 روا عنه 90,000 صحیحه 90,000 شاگردان نسخه مشهور دویش دی داستاسو د حاشیو کې بعض الفاظ دي کی کنه ناغه سره نون لیکي زیو لیکي خیو لیکي د اشاره د سره د نسخه ته نسخه د کریمه دا نسخه د ابي ذر دا نسخه د سرخسی دا تاسو نه په حاشیو کې د بیاس کې بعض الفاظ ته اشاره کوي دا مختلف نسخو ته اشاره کوي دا زمون دنه د کتاب نسخه چې دا د نسخه د محمد ابن یوسف ابن مطر الفربری وي نسخه د فربری دی خو فربری باندې مشهور دنه کتاب کې نسخه د موږ وطن کې دا راځي دا نسخه د محمد ابن یوسف ابن مطر الفربری ده ما عربو نه بل نسخه راوړل یګه د حاشیه نه وي التمن بخاری ویل محمد ابن یوسف ابن مطر الفربری دا 201 ہجری کی پیدا شوه او 300 کی وفات پھر بار بخارا سره نزدیک کړل دی په اخري شاګردانو کې د امام بخاری نه بخاری شریف بدل ویل دا سو علماء او درې دل ویل 208 ہجری کې اوبه اور پاسه 250 سیاست ابار نو دا آخری نسخه دا نو زمون عام وطن کې دا آخری نسخه باندې عمل او د نورو نسخو ته په بیازونو کې اشاره کوي دویش خو په مستخرج لیکل شوی دی مستخرج معنی دا چې بل کتاب لیکل شوی دی محدث لیکل دی او د احادیث بغیر د طریقې دنه هغه ذکر کړی نو تقویت د احادیث چې من غیر طریقه د احادیث نقل کی دغه په خپل سند نقل کړي بل عالم هم د احادیث نقل کړي خو من غیر طریقه دې ته مستخرج وي
देखी तक़वियत दा हादीस राजी नौ बोइश को पे मुस्तखरज लिखी वह खबर खत्म से नुम और तादाद दा हादीस इंतकाम ब्रेमा शर्त किताब जकर रस्तो गरजुन के बेशर्त हवाला राजी दाद इमाम बुखारी पर शर्त दाद मुस्लिम पर शर्त दाद तिरमिजी दा शर्त मुताबिक दा मुस्तखरजात इखराज दा हादीस तो वही मुआफिक दा शर्त दा मुसन्निफ बुखारी ची लकब में यार हादीस रोड़ी मुस्तदरक दा हाकिम के बराजी हुआ अला शर्त शेखैन न शर्त से तो शर्त आगा औसाफ और क़ुयूद तो वही थी दुई परावी की मोतबर कड़ी जब फलान की दरजी दरावी न हदीस नकल को ना औसाफ और क़ुयूद ची परावी की मोतबरी देता शर्त किताब हुई मुझे मुहद्दिसीन किराम पे एतबार दा औसाफ दा रावियान सरा रावियान फिज़्ज़ तबक़ी कड़ी रावियान फिज़्ज़ तबक़ी पे एतबार दा वसफ सरा दा हमें खबर दे खंगोरे दीवान सदी तो वाक़िफ़ियत दा मरातिब दा किताबुन राज़ी अवला व आला तबक़ा दा रावियान الطبقة الأولى من كان قوي الضبط والإتقان وكثير الملازمة والصحبة لشيوخهم أولا طبقة هذا ضبط وإتقان وحفظ على درجة أو صحبة دوستازان سر دير شوي ضبط مجد اور چانا روایت کی اغسر صحبتم دیر شوی دی دا طبقه اولاد دراویان اعلی طبقه دیم طبقه من كان قوي الضبط والاتقان قليل الصحبة والملازمة لشيوخهم ضبط و اتقان علاوی خود خپل شیخ سره عمر کم تیر کړي سړي چې یو شیخ سره عمر ډیر تیر کړي دا هغه خبره بار بار اورېدلې او چې لږی تیر کړي دا هغه خبره یو ځل اورېدل نو کم شو نو دیمه طبقه چې ضبط و اتقان علاوی خو صحبت کم وي د خپل استادانو سره جانا چې روایت دا دیمه طبقه شو دریمه عکس ته من كان قليل الضبط والاتقان كثير الصحبة والملازمة لشيوخهم ضبط واتقان کم بھی صحبت و ناس تپاستے شیوخ سر دیر دادرے طبقش سلورم من كان قليلا فيهما قليل الضبط والاتقان وقليل الصحبة والملازمة لشيوخهم ضبط واتقان کمی صحبت دوستا سره کم تیر شوی پنځمه ضعفاء دی مستورین دی مجاهل دا کمزور طبقه بهر اجمالا میں اعلی طبقه دراویانو من كان قوي الضبط والاتقان وكثير الصحبة والملازمة لشيوخهم دیمه طبقه من كان قوي الضبط والاتقان قليل الصحبة والملازمة للشيوخ ملازمتهم صحبت ناس تپاستا دريما من كان قليل الضبط والاتقان كثير الصحبة والملازمة للشيوخ سلورم من كان قليلا فيهما قليل الضبط والاتقان وقليل الصحبة والملازمة لشيوخهم پنځم ضعفاء و مساتیر و مجاهل
لکه چې کوم طالب رستو راشي نور مرګونو سره هغه به ازور سبق اعاده کوي یا چې لیک خو سره ولاړ شي. امام بخاری شرط دا دی چې دې د اول طبقه دراویانو روایت نقل کړي. استیعابا معنا دا چې چرته ورته د طبقه اوله روایت ملاویږي هغه ذکر کوي. نو دې د طبقه اوله نه روایات نقل کړي استیعابا. دیمه کې انتخاب کوي وعن الطبقه الثانيه انتخابا ای کې چان کوي ګوري ولا يتنزل الى الثالثه الا في المتابعات والشواهد. دریم طبقینا نکے مگر چرته د متابعه په شکل یا د شاهد په شکل یا اعتبار په شکل ته نقل کی، یعنی د بل لپاره تایید ګرځي اصالتا ته نکے. نو د معیار اوچت شو کنه چې طبقه اوله دراغه روایت کوي استیعابا، دیمه کې انتخاب کوي، دریمه ته نرا کوزیږي لا تنزل نرا کوزیږي، دریمه ته مگر په متابعات او په شاهد او په اعتبار کې. د بل حدیث د تقویت لپاره یا د وضاحت لپاره هلکه څه نفر کم نه ولی جمعې پشکټ وډې ډېرو خالی پر دا سبق داسې لکه یک ټرک چې به سره سٹارټ کوي. دا شرط د بخاری دی. طبقه اولانه استیعابا، ثانیه کې انتخابا، او دریمه کې نادرا ډېر کم. شرط د مسلم څه دی؟ هغه د طبقه اوله او ثانیه دواړو نه استیعابا نقل کوي. ويتنزل الى الثالثه دریم تمرا کوزیږي انتخابا. نو بخاری مولا په دیمه طبقه کې انتخاب کوي، دی په دریمه طبقه کې انتخاب کوي، د اوله او د ثانیین استیعابا نقل کوي. نو کم شرط کړه ور قوت د حدیث او ذو پټول په سند دی. به په دریمه کې چې انتخاب کوي نو دا راوینه نقل کوي چې داغه په قبول باندې د ائمه او اربعه اتفاق اتفقوا على قبوله. مراد د ائمه او اربعه ائمه د حدیث د فقه نه. حضرت امام احمد بن حنبل امام د حدیث، یحیی بن معین امام د حدیث، عثمان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور الخراسانی. يروي ممن اجمع الائمه الاربعه من المحدثين على قبوله وتوثيقه. ائمه اربعه مراد امام احمد دے، یحیی بن معین دے، عثمان بن ابی شیبہ دے، سعید بن منصور الخراسانی دے. دا سرور محدثین چې یو شخص ته ثقاوي نو دا غنه روایت مسلم مولا نقل کوي. انتخاب کوي په دریمه کې خدا غ شخص نه وروړي چې اتفقوا على قبوله واجمعوا على قبوله وتوثيقه. ابو داود او نسائی معیار یو، امام ابو داود او امام نسائی د دروازو طبقات نه استیعابا نقل کوي. طبقه اوله، طبقه ثانیه، طبقه ثالثه. طبقه رابعه کې انتخاب کوي. کم شو کنه چې سمه راحکته کېږي حدیث به کمیږي. مسلم کې په دوه وجو سره فرق شو. بخاری ته خو څوک نه رسیږي. وګوره دې بیان سره به فرق د مراتب تاسو ته معلوم شي. بخاری ولی اوچت اور پسے مسلم ولی اوچت اور پسے ابو داود و نسائی ولی اوچت. دے معیار دا حادث تے گور ابو داود و نسائی دا درو طبقات نے استیعابا او پسلورم کی انتخاب کئی او دا ہر غراوی نے ذکر کئی چیو دا ائمہ و اربعو دا توثیق کری. نو دا مسلم او دا
یو طرف ابو داود او نسائی په بل طرف د دوانو کې په دوه خبرو کې فرق شو. اول دا چې مسلم سلورمه طبقه ته نه راکوزیږي، درېمه کې انتخاب کوي. ابو داود او نسائی سلورمه تم راکوزیږي، هغه کې انتخاب کوي. درېمه نه هغه استعابا نقل کوي. دویمه دا چې مسلم ملاوی زهر غراوی نه نقل کوم چې ائمه اربعه محدثین هغه قبول کړي. ابو داود او نسائی وای زهر غراوی نه نقل کوم چې د سلور واړو رات کړي، یعنی چې یو پکې قبول کړي نو بس خیر. نو کاغي وای چې سلور واړو رات کړي به ته نه نقل کوي، خو که په سلور واړو کې یو قبول کړي نو نقل کوي. او مسلم ملاوی چې سلور واړه قبول کړي علی به روایت نقل کوم، نو څومره فرق شو. مسلم درجه او چته شو د ابو داود او نسائی. به شرط د ترمذی او د ابن ماجه دا دواړه کم دي په صحه او ستو کې، یعنی د قوت په اعتبار. ترمذی او ابن ماجه ستاسو په صحه هوږي دوی د سلور واړو طبقون استعابا نقل کوي او پنځمه تمرا کوزيږي، ضعفاء مجاهیل او مستور نم روایات نقل کوي. نو ترمذی ابن ماجه د سلور واړو نه استعابا او يتنزلان الى الخامسه، ضعفاء مجاهیل او مستور. خو به دواړو کې په دوه خبرو کې فرق دی. ترمذی ابن ماجه کی اول فرق دا چې ترمذی لږ را کوزيږي، ابن ماجه ډیر را کوزيږي. دیو جن ترمذی کې ضعیف لږ دی، ابن ماجه کې ډیر دی. ابن ماجه سلور در احادیث تقریبا 1000 تا علماء ضعیف دي، ربع. او ترمذی کې لږ دی ضعیف. د ترمذی په یو حدیث د دروغ حکم لګیدل چې دا موضوع ده، او ابن ماجه کې په یو سلويختو. څومره فرق. نو ترمذی لږ را کوزيږي، ابن ماجه ډېر را کوزيږي. دیم فرق دا دی چې ترمذی را کوز شي نو بیانو کې وابو لهیه ضعیف فی الحدیث، عبد الکریم بن ابي القاسم ضعیف فی الحدیث. بیان د حکم یو کی نو خپل غاړه اخلاص کړه. ابن ماجه بیان نه کوي، په موسیقي او بوسي هغه دا نه دی خودلې چې دا ضعیف دی. یو ځکه روایت کې شیعاګان امام نو ائمه پکې راغلي د اهل بیت، شیعه راوي ګوره کدا دومره اوچت سند دی چې په لیونی دم شنه جوړیږي په لو قرئ علی مجنون لبرئ. ابن ماجه دیو جن شپږم صدې پورې چا په صحه او ستو کې نه داخلوله. ابو الفضل ابن طاهر المقدسی 1500 شپږ کې وفات شوی. دا اول عالم نه چې په صحه او ستو کې ابن ماجه داخله کړ. کله مخکې موطا امام مالک بو پکې نشپاگم صدای کی ابن طاهر مقدسی ابن ماجه پا تعداد دا صحاو کے داخلہ کرد کہ ابن ماجه کی ضعیف دیر دی او موضوعاتم پکشتا خود تدویب اعلا دی او فی کتاب کے نفع دیر او دوی پا صحاو کے دی وجنہ داخل کرد چا حادیثی صرف حادیثی مرفوعہ دی، یعنی رسول اللہ مبارک نا دی، موقوفات و مقطوعات پکی نشتا. او موطا امام مالک کی احادیث مرفوعام دی، موقوفم دی، مقطوعاتم دی. شپږ واړو کې احادیث مرفوعه دی فقط. موقوف و مقطوع طبعا ذکر کی چرته اشاره ورته. ابن ماجه او ترمذی د سرور واړو طبقون استعابا پنځمه تمرا کوزیږي. خدواړو کې دا فرق دی چې ترمذی لږ را کوزیږي، ابن ماجه ډېر. یعنی د لږ روایت نقل کړي د پنځمه طبقه نه، ابن ماجه ډېر نقل کوي. دویم دا چې ترمذی به غاړه خلاصه کړي د وضاحت یې کړي چې دا راوي ضعیف دی. ابن ماجه دا کار نه کړ.
دې وجنه شاه مرشاه سے به زما پنیر یا موطا پکې داخلول پکار دي یا مسند ابي داود طیالسی ابو داود طیالسی د امام بخاری او د نور استاد یو ابو داود سجستانی دا درسی کتاب یو ابو داود طیالسی دی اته مخشر دا پنځه واړه صحاح والدا شاګردان دي د امام بخاری په دې کې مخ کې نو دا بیان د شروط شو نو شرط د کتاب څه ته وایي معیار دا غدا حدیث او دا حدیث معیار په قوت او ذوق کې بنا د رجال او روات او سند نو چې سند او رجال او روات سمرو اوچتي احادیث اوچتي او چې رجال کمزوري حدیث کمزور نه ما فرت سمرو ویلو چې تقسیم د حدیث عام راجیوي روات ته وبتن وضعفا دا درې خبره و ضروري دې سره به فرق د مراتب د کتابونو معلوم